درې شیزونه پیژندل ضروری وي، یو عابد، یو معبود او یو عبادت. عابد هغه الله بنده دی، هغه پیری دی، انسان دی چې عبادت کولو والا دی. معبود الله دی چې د چاله عبادت کیږي، ا معبود دی. او عبادت دا هغه تابعداري ده د الله پاک چې کومه الله بنده ته ویلي ده چې زما په دې خبره کې ومنه، د خدای د خبرو منلو ته عبادت وایي. دا عبادت یوازې د مونځ نامه نه ده چې مونږ مونځ کوو، به شکر دی مونږ خو مونځګزاره یو. عبادت یوازې د رمضان روژه نه ده چې یاره مونږ خو روژه هم نیسو. نه، عبادت د خدای د ټول دین باندې عمل کولو نوم دی عبادت. انسان چې په هر حال کې دی دته د خدای حکم متوجه دی چې دی د حکم د خدای د لاندې کار وکړي، نو دی سړي دا کار په عبادت وکړو او د الله پاک د نافرمانی نه ځان بچ کی، دی سړي عبادت وکړو. ټول زندگی د خدای په تابعدارۍ کې وخت تیرول دا عبادت دی. یوازې مونږ نه چې مونږ یې کوو د عبادت کوي، یوازې زکات نه چې یو سړی زکات د مال نه وباسي نو بس د عبادت وکړو، بس همدا وه. یوازې روژه نه، زمونږ دین د یو مونږ نوم نه دی، د یو زکات نامه نه ده او نه د یوې روژې نوم دی. زمونږ دین د ټولې زندګۍ سره تعلق لري او دا عبادت الله پاک ته ډېر محبوب دی، الله ته خوښو. نو چې دا عبادت الله ته خوښو، د دې عبادت دپاره انسان او پیری پیدا کو. او قرآن کې الله فیصله واوروله، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما ندی پیدا کړي دا پیریان غټ قوم او انسانان غټ قوم، دا مې ګوره خپل عبادت له پیدا کړي. نو عبادت ګوره یوازې مونږ نه دی چې دا معمول له پیدا کړي دي. عبادت ګوره یوازې روژه نه ده چې دا خلک ما فقط روژې له پیدا کړي دي. عبادت ګوره یوازې زکات نه دی چې سړی وایي چې زه خو د مال نه زکات هم وباسم. نه، خدای داسې ونه ویل چې ما بنده مونږ له پیدا کړ، ما بنده روژې له پیدا کړ، ما انسان زکات له پیدا کړ. یو عام لفظ یې وویو الا لیعبدون. دا مونږ د عبادت کې شته، دا روژه پکې ده، دا زکات پکې دی. زمونږ د عالمانو په ژبه ورته وایي عبادت عام دی او روژه خاصه ده. عبادت عام دی، صلات خاص دی. عبادت عام دی، زکات خاص دی. هر خاص په عام کې داخلي. د عبادت معنا دا د خدای ته عاجزي کول. نو چې یو انسان د خدای ته عاجزي کوي، دا نافرمانی به نه کوي، دا به د هغه هر څه مني، دغه عبادت. دا عبادت خدای ته دومره مقبول چې د انسان او د پیری مقصد د پیدایش دا جوړ کړ. لکه مثال په طور دنیا کې خدای غواګانې پیدا کړي دي او الله میخي پیدا کړي دي. تاسو مونږ وینو دا میخه او دا غوا خدای پاک دی انسان خدمت له پیدا کړي. د دې غوا او د میخې نه انسان له خدای پی ورکوي، دا د دې انسان د پی او د خدمت له خدای پیدا کړي. اصل غرض د دې غواګانو د میخو د انسان د پی ولا خدمت کوي. لیکن معاشره کې تاسو وګورئ، کله یو سړی غوا او میخه والي د دې دپاره چې دا به ماله یو خدمت کوي د پیو، خو د غوا کې پی نه وي، خو د میخه کې پی نه وي. واښه ښه ډېر خوري، اوبه ښه ډېر څښي، خو لیکن مالک له یو پیاله پی نه ورکوي. نو د مالک چې کله د خپل څاروي ته وګوري چې دا څاروی خو ما له خدمت نه کوي، زما د نه خدمت د پی دي، نو د مالک نیت دای چې دا څاروی چېرته په قصاب خرڅوي، یې په خپل زوی له په واده کې حلالوي. لیکن د پیو والا څاروی خلک نه حلالوي چې پی کوي ښه مزېدار، او د پیو والا میخه څوک په قصاب نه خرڅوي، دا خو ماښام 2 دړۍ پی کوي، دا خو مام ساتي، زما کور ساتي، ځانم ساتي، دا غرض پوره کوي. انسان واوره ته چې خدای پیدا عبادت لکړي، چې کوم شیز له خدای پیدا کړي هغه کار چې ته نه کې ستا به آل سي.
زمونږ او ستاسو حال به بیا سي زمونږ د غوا خو حال داسې شو زمونږ د میخې خو حال داسې شو مالک یې فیصله کوي یاره دا میخه ختمول غواړي هسې اخر کې ولاړه ده او تنکړي باران او غیر باران کې راځه او دا واښه وراچوه او یو پیاله پوی ممکن راکوي پچې خرڅوم هم نه چې ښه سړی وي په منډۍ کې نه خرڅوم بل مسلمان به هم دې په عذابي ګوره انسان تم سوچ وکړه که تا د خدای عبادت نه کولو تا به ګوره خدای دوزخ ته اچوي دوزخ ته اچول د هغه چا دي چې څوک د خدای عبادت نه کوي